زموږ د نن ورځې په سرچینې کې یو ډیره یعنی واقعاً یو حیرانونکې ادعا شوې ده. هو سلامونه کومه ادعا شوې ده؟ ادعا دا ده چې مخکې له دې چې د زناوره هغه مشهوره نښه سشي په خلکو جبري شي خای د نړۍ 2/3 برخه نفوس له منځه لاړ شي. 2/3 برخه دا خو یو ډیره لویه خبره ده، یعنی سړی ټکان ورکی. بالکل، خو زموږ د نن ورځې بحث په خپله پر دې ادعا نه بلکې پر هغې لارې دی چې سرچینه څنګه دې پایلې ته رسیږي. هو یعنی دا تحلیل په بشپړه توګه د انجیل د ځینو کتابونو لکه زکریا، د یوحنا مکاشفه او دانیال پر ودونو ولاړ دی. صحیح دی. نو زموږ د نن ورځې ماموریت دا دی چې دا معما حل کړو، یعنی سرچینه څنګه له زرګونو کاله پخوانیو متنونو څخه د نن ورځې نړۍ لپاره داسې دقیقې شمیرې راوباسي. دا تقریبا د یوې الهیاتي چېړنې په څیر دی. هو، راځئ چې وګورو دوی دا کار ګام پر ګام څنګه کوي. ښه، نو د دې ټول بحث بنیاد او پیل د زکریا کتاب له یو آیت څخه کیږي. کوم آیت؟ پتلس د فصل 8 آیت کې هغلی په ټوله زمکې کې به 2/3 برخه خلک له منځه لاړ شي او 1/3 برخه به پاتې شي. سرچینه په دې باور ده چې دا د یوازې د تاریخ یوې پیښې ته اشاره نه ده، یعنی دا د پخپله زمانې کومه جنګال یا وبا نه وه. د دې تحلیل له مخې نه دوی استدلال کوي چې دا یو راتلونکې پاراوتنه ده د لوی مصیبت په نوم. لوی مصیبت. ها، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا پرهاکه تباهي با هغه لوی مصیبت له اصلي پړاو څخه مخکې رامنځته شي. مخکې یعنی دا یوازې پیلامه ده؟ بالکل، دا داسې ده لکه د یو لوی طوفان لرا رسیدو مخکې چې هوا خراب شي. عجیبه ده. ښه، نو راځئ چې لومړی دا شمېرې په اوسنۍ نړۍ پلي کړو. سرچینه د 2024 کال د نړۍ نفاس چې شاوخوا 8 میلیارډ دی د خپل محاسبې لپاره کاروي. کدا آیت د 8 میلیارډ خلکو تطبیق کړو نو پالای ډیره ټکان ورکونکې ده. څومره؟ د 8 میلیارډ خلکو 2/3 برخه یعنی 5.33 میلیارډ خلک بل منځ لاړ شي. 5.33 میلیارډ. هو، او یو په 3 برخه یعنی شاوخوا 2.66 یا 2.7 میلیارډ خلک بجوندي پاتې شي. سبحان الله. د یو داسې رقم دی چې تصور یې ګران دی. خو په سرچینې کې یو بل ټکی هم شته چې خبره نورو هم پیچلې کوي. دا ناورین به پر چا راځي یا وځي پر زینو خلکو؟ همدا مهمه پوښتنه ده. د دې تحلیل له مخې دا به یو عمومي ناورین وي، یعنی هیڅوک به ترې خوندي نه وي. اینا عیسایان به هم نه وي. رشته؟ هو، سرچینه ادعا کوي چې د عیسویانو د 2/3 برخه به هم په دې پړاو کې مړه شي او هغه 1/3 برخه چې ژوندي پاتې کی هوایي بیا د بلوس میاشتو تلپاره د نورو ژوندي پاتې شویو لخوا وزرورل شي. نو دا د هر چا لپاره یو امتحان ده. نو مو بنیادی پیراودات لرو د نړۍ 2/3 برخه نفوس به مړه شي، خو زما لپاره اصلي پوښتنه ده سرچینه هنګه دا ثبوت وي چې دا شمیره به پوره شي. یعنی یو آیت خو کافی نه دی. نه، کافی نه دی. څنګه د ویل د یوې جملې څخه یوې مخصصې نتیجې ته رسیږي؟ دلته نو د یوحنا د مکاشفو کتاب رول پیلېږي. سرچینه داسې استدلال کوي چې د زکریا کتاب پرې دوند کوي یو سرلیخ دی او د مکاشفو کتاب یې تفصیلات ورکوي. نو یو یې عمومي خبره کوي او بل جزئیات ورکوي. بالکل، هغوی دا 5.33 میلیارډ مړینه په 3 جلا خو تړلو پړاونو ویشي. دا داسې ده لکه یو لوی انځور چې له 3 چاټینیو ټوپو جوړ شوی وي. 3 پړاوه په زړه پورې ده. راځه چې لونه پړاو یې وسپړو. د لکومه ځای پیلېږي. لوی پړاو د مکاشفو کتاب د څلورې مهر لپرانیستلو سره تعلق لري. په 6 فصل او 8 آیت کې د یو ژیر آس پړا را ویل شوی چې سپړلې یې مرګ نومیږي او د زوخ ورپسې دی. مرګ؟ هو، او هغه کې واک ورکول کېږي چې د زمیې پر 1/4 برخې خلک په توره، قحطۍ، وبا او د زمیې په زناورو وژني. د زمیې پر 1/4 برخه. نو لومړی محاسبه له همدې ځای پیلېږي.
د 8 میلیارډ نفوس څلورمه برخه 2 میلیارډ کیږي. بالکل. نو د سرچینې لمخې په لومړي پړاو کې به 2 میلیارډ خلک مړې شي او 6 میلیارډ به پاتې شي. خو دا د مرګ لاملونه توره قحطي وبا ډېر عمومي دي. دا داسې ښکاري لکه د تمدن رنګدیدل. هو دقیقاً. سرچینه همدا وایي دا د جګړو، اقتصادي سقوط، ناروغیو او د حکومتونو لخوا د ظلمونو یو ترکیب دی. دا یو داسې دوره ده چې د نړۍ په جوړښتو کې ګډوډي راځي. او په پالي کې د نفوس څلورمه برخه له منځه شي. نو 2 میلیارډ خلک په لومړی پړاو کې مړه شول او 7 میلیارډ راخه پاتې دي. خو موږ باید 5.3 میلیارډ ته ورسېږو. نو دویم پړاو څه دی؟ دویم پړاو د لومړیو څلورو سرنیو یا شپیلیو سره تړاو لري چې د مکاشفه په 8 فصل کې بیان شوی. سرنی؟ هو، خو دلته یو ډیر مهم او د بحث وړ ټکی شته. دا آیتونه په مستقیم ډول د انسانانو د مرګ خبره نه کوي، بلکې د چاپیریال د ویجاړي انځور وګورئ کوي. د چاپیریال ویجاړي هغه هنګه آیاتونه وایي چې د زمي کې ونو او واشو دریمه برخه به وسوځي، د سمندر دریمه برخه به وینو نه بدل شي او د سمندري ژویو دریمه برخه به مړ شي. عجیبه ده. همدارنګه د سیندونو او چینو دریمه برخه او به تاریخي او زهرجنی شي. په متن کې تا افسنتین ویل شوی چې د یو ترخ بوټي نوم دی. افسنتین؟ هو، او دلته د الهي عذابو ترخوالي سمبل دی. او په پای کې د لمر، سپوږمۍ او ستورو دریمه برخه به تیاره شي. یو لحظه، د خود چاپیریال یو بشپړ ناورین دی، خو متن خو نه وایي چې له دې امله به د انسانانو دریمه برخه مړه شي. سرچینې څنګه له دې چاپیریالي ویجاړۍ څخه د انسانانو د مرګ شمېر راوباسي؟ دا خو یو لوی یعنی منطقي واټن ښکاري. همدا د دې تحلیل تر ټولو حساسه برخه ده. سرچینه پخپله مني چې دا یو فرض دی. نو دا ثبوت نه دی، یو فرض دی. هو، دی وایي که څه هم د زم کې د دریمه برخې ویجاړېدل په مستقیم ډول د خلکو د دریمه برخې د مړنې په معنا نه دی، خو موږ دا د محاسبې د پشپړولو لپاره فرض کو. خو د دې استدلال څه دی؟ ولې دا فرض کوي؟ د دوی استدلال دا دی چې کله د کرنې زمي کې د چشاک اوبه او سمندري خواړه په دې کچه لمنځه لاړ شي، نو په طبیعي توګه یا یو پایله د انسانانو لویه مړینه وي. دوی فرض کو چې دا مړینه به هم د ویجاړۍ په تناسب یعنی 1/3 برخه وي. نو دا یو فرض دی چې د ټوله محاسبې لپاره ډیر مهم دی. که دا فرض ناسم وي نو ټوله شمیره غلطه خېږي. خو راځي چې د سرچینې له منطق سره سم مخالف شو. که موږ دا فرض ومنو نو محاسبه څنګه کیږي؟ خو لا پاتې 6 میلیارډ نفوس څخه 1/3 برخه نور هم کمیږي. د 6 میلیارډو دریمه برخه 2 میلیارډ کیږي. نو 2 میلیارډ نور هم؟ هو، نو د دې دویم پړاو په پای کې چې د چاپیریالي ناورین لامل دی 4 میلیارډ خلک پاتېږي. تر اوسه پورې 4 میلیارډ خلک مړه شوي دي. 2 میلیارډ د جنګیړې او وبا لامل او 2 میلیارډ د چاپیریال د رنګیدو لامل. خو موږ لا هم خپل هدف یعنی 5.37 میلیارډ ته نه یو رسیدلی. نو دریم ورستی ګام باید پاتې 1.37 میلیارډ ته پوره کړي. هو، او دریم پړاو ډیر مستقیم او مشخص دی. دا د شپږم سرنی یا شپیلې سره تړاو لري چې د مکاشفې په 9 فصل کې بیان شوی. آیتونه وایي چې 4 پرشتې چې د فرات سیند ترڅنګ تلور شوي دي خوشي کیږي ترڅو د انسانانو دریمه برخه وژني. دا خو ډیر واضح بیان دی. دلته د فرض کولو ځای نشته. خو آیا دا هم وایي چې دا به کمګه کیږي؟ څوک به وژني؟ هو، سرچینه د دې پراخي وژنې لامل یو 200 میلیونه سپرو لشکر یادوي. 200 میلیونه؟ هو، کې دا یو حقیقي لشکر وي یا سمبولیک متنی د یوې منظمې او پراخي نظامی حمله په توګه انځوروي. نو ورسته محاسبه له همدې ځای راځي. لپاتای 4 میلیارډ نفوس څخه دریمه برخه نور هم وژل کیږي. د 4 میلیارډو دریمه برخه
شواخوا 1.33 میلیارډه کیږي. دقیقه. نو که له 4 میلیارډو څخه 1.33 میلیارډه کم کړو، په پای کې 2.66 میلیارډه خلک ژوندي پاتې کیږي. او اوس کې مونږ ټولي مړدونو سره جمع کړو. راځي چې جمع کړو. د لومړي پړاو ماړینه 2 میلیارډه، د دریم پړاو ماړینه 2 میلیارډه او د دریم پړاو ماړینه 1.33 میلیارډه. 5.33 میلیارډه. هو 5.33 میلیارډه. او دا 5.33 میلیارډه په کره توګه د 8 میلیارډه نفوس 2/3 برخه دی. نو د سورچینه د استدلال اصلي ټوکی همدا ده. دی وایي چې د زکریا په کتاب کې شوې پړوایې یا یو عمومي خبره نه ده، بلکې د مکاشفه په کتاب کې یې د پوره کېدو لپاره یو دقیقه ریاضیاتي لاره په 3 پړاوونو کې تشریح شوې. دا داسې ده لکه دی چې د یوې پښتانه نقشې کوډونه سره یوځای کړي وي ترڅو یو مشخصه پالاله ته رسیږي. بالکل. د دې تحلیل جذابیت په همدې کې دی چې څنګه له بیلابیلو متنونو څخه یو واحد او منسجم انځور جوړوي. دا د ناورینونو یو تصادفي لړۍ نه دی، بلکې یو دقیقه او تقریبا انجینری شوې محاسبه ده. هو، او کومګه د مرګ لامونه ته وګورو نو یو روښانه ترتیب وینو. دا هم په زړه پورې ده. څنګه ترتیب؟ یعنی لومړی د تمدن عمومي سقوط دی، جنګېړه، قحطي، ناروغي. بیا د طبیعت غبرګون دی، د چاپیریال پشپېړه ویجاړې چې د خوړو او اوبو سرچینې له منځه وړي. او په پای کې یو مستقیم نظامی برید دی. دا داسې ده لکه د ناورین څپې چې هغو پر بلې پسې راځي. هو، لکه ډومینو. لومړی ډومینو چې د انسانانو ترمنځ ګډوډي دی، دویم یعنی د سیارې د ایکوسیستم رنګېدل راغورځوي، او دا بیا د دریم او ورسی بریډ پاره زمینه برابروي. صحیح ده. خو د دې ټولو ترشا یو ډیر مهم تکی دی چې مونږ باید هیر نه کړو، او هغه مهالویش دی. مهالویش؟ تاسو په پیل کې ویل چې دا ټول د لوی مصیبت لپیل څخه محقق کیږي. د سیمانه لري د 5.3 میلیارډ مرینا خو په خپل یو لوی مصیبت ده. دا د دې تحلیل تر ټولو ټکان ورکوون کې برخه ده. د سرچینې لمخې دا ټوله پیشې یازي پلامه ده. دا د اصلي ډرامې لپاره د سټیټ چمت کولو دی. یعنی لدی هم بدتر حالات راتلون کی دي. د تحلیل لمخې هو د زیناور حکومت او هغه چې په متن کې بابل فاحشه بلل شوې، یعنی یو نړیوالي سیاسي او مذهبي فاسد نظام بورست له هغه واک ته ورسیږي چې دا 5 ملیون 300 میلیارډ خلک مړه شي. نو دا پرها ویجاری د دلاره ده د شی یو نړیوالي ډیکټاټوري ته لاړه هواره شي. د سرچینې تحلیل هم دا وایي کله چې نړۍ په ګوندو شوې وي، خلک به ویریدلې او ناهیلي وي، او په اساني به یو داسې مشر یا نظام ومني چې د نظم او امنیت ژم نه ورکوي، حتی کې په بدل کې یې د دوی ازادي هم واخلي. بالکل. هغه 2.7 میلیارډ خلک چې ژوندي پاتېږي، هغوی به د دې نوې نظام اصلي هدف وي. د شر نشانې جبري کلبه په هم د پاتې شویو خلکو تطبیق شي. نو دا ویجاړي د کنټرول لپاره یو میکانیزم دی. نو که لنډیجی وایو د نن روزې بحث دا وښودله چې څنګه سرچینه د انجیل له بیلابیلو برخو څخه یو داسې انځر جوړ کړي چې له مخې یې د نړۍ 2/3 برخه نفوس د یوې درې پړاویزي لړۍ په پایله کې لمنځ خازي، او دا ټول د یو نوې نړیوالي نظم د راتګ لپاره زمینه برابروي. هو، خو مهمه ده چې موږ د دې تحلیل پر بنیادیزو ستنو هم پوه شو. یعنی دا ټوله محاسبه پر څو مهمو فرضیو ولاړه ده. هو، بالکل. لومړی او تر ټولو لوی فرض دا دی چې د چاپیریال د دریمې برخې ویجاړې به په دقیقه توګه د انسانانو د دریمې برخې د مړینې لامل شي. هغه چې سرچینه په خپل هم یو اټکل ګڼي. هو، او دویم دا چې دا ټولې ورندوینو به په راتلونکي کې په یوه خطي او پرلپسې ترتیب سره رامنځته شي. نو دا چې دا سمبولیکي کیسې وي یا په تاریخ کې په بېلابېلې وختونو کې پوره شوي وي. او دا خبره موږ یوې ورستۍ او د فکر وړو پوښتنې ته راسوي.
سرچینه د دې لرغونو متنو د تحلیل لپاره د نن روزي معلومات کاروي لکه د نوې اوسنی نفوس. هو دا یو پوښتنه راپورته کوي. کله چې موږ پر لرغونو متنونو د نن روزه معلومات، شمیرې او شرایط پلې کوو، دا کار د هغو متنونو په اړه زموږ پوهه او لید څنګه بدلوي؟ آیا دا کار لموږ سره مرسته کوي چې د هوی په حقیقي معنا پوښو او که دا یوازې زموږ د خپل زمانه ویره او اندیشه په هغو پخانیو کیسو کې منعکس